وقد يكون المنفصلات ذات أجزاء كقولنا هذا العدد إما زائد او ناقص او مساو. وليس پرون موږ دا خبره کړې و قضیه تعریف هم کړې او قضیه اقسام هم اولا ذکر کړه، حملیه او شرطیه. د حملیه اقسام هم ذکر کړه، موضوع په اعتبار سره، ایجاب او سلب په اعتبار سره. قضیه شرطی اقسام هم د ایجاب او سلب په اعتبار سره هم ذکر کړیو، او اتصال او انفصال په اعتبار سره هم ذکر کړیو. خو موږ د قضیه منفصلی چې کوم مثال بیان کړو هغه دوه اجزا لرل. هذا العدد اما زوج او فرد. اوس راته دا وی کله کله د قضیه منفصلی اجزا چې کوم دي دوونم زیات وی دریم کې دي شي، لکه مثال هذا العدد اما زائد او ناقص او مساو. دا عدد به یا زائد وی یا به ناقص وی یا به مساوي وی. سو اجزا شو درې، بلکې کله کله څلور اجزام کې دي شي. العنصر اما هوا او ما او نار او ارض. څلور شو. عنصر بیا هوا وی یا به اوبو یا به اور یا به ځمکه. کله پنځم کیږي الکلی اما جنس او نوع او فصل او خاصه او ارض عام. څو اجزا شو؟ پنځه. نو اجزا د منفصلی ملیسب دوم کې لري شي، دریم کې لري شي، څلورم کې لري شي او پنځو پورې زیاتم کې لري شي. تاسو به خبره پوه شئ. وس یو مسله ذکر کول پکار دي. دا ویل چې عادت بیا مساوي وي یا ناقص وي او یا زائد وي، لږ متوجه شئ. سما ته بر وګورئ. موږ دا نه پیژنو چې عدد مساوي چاته ویل کیږي، عدد ناقص چاته ویل کیږي، عدد زائد چاته ویل کیږي. ناراضي دا و پیژنئ. اول نمبر عدد زائد. عدد زائد هغه عدد ته ویل کیږي چې د دې کم اجزا وي چاته چې تقسیمیږي، کم کسور د دی وي چاته چې تقسیمیږي. هغه کسور راغون کا اجزا راغون کا دا هغه مجموعه به د دې نه زیاتیږي. مثال یې مې پوه شئ، لکه 12 ده. 12 کې یو نسب ده نیم. نسب 12 کې سوی چی وی، نسب هم بکرات لشي کم زیدار. په 12 کې روب امرات لشي څلورم حصہ. څلورم حصہ 12 کې سوی تینی نه چې او تین چې مرګري کې څو بشي نو. 12 کې 12 کې چې کم ده سل سمرات لشي درې حصہ. سل درې حصہ. درې حصہ 12 کې سوی 4 نو 9 او 4 څو شو. او 12 کې سود سمرات لشي دوه حصہ. دا وڅوي 2 نه پیږي. سود دوه حصہ نه یار شپږم حصہ ما. نو 12 کې شپږم حصہ یو او 2 شپږو کې با 2 شي. نو شپږم حصہ په کې څو ده 2 ده. نو 13 سره 2 مرګري کې څو بشي 15. نو دا 12 چې کم د عدد زائد دی. ذکر دې کسور ک تراجمه کې دې اجزا چاته چې دا تقسیمی کې دا راجمه کې نو دا غي مجموعه چې دا هغه په دې معنی وروړي دي ته ویل کې عدد زائد په بنه شوله. دیو نمبر د مولوی سے عدد ناقص. عدد ناقص چاته وي چې دې کسور راجمه کې او دا غي مجموعه راوالي مجموعه دا عدد نه کم وي. لکه 8 کې نسب دی مولوی سے. نسب څو دی؟ 4 دی. 8 کې څو منم دی؟ اتم حصہ. هغه څو دی؟ هغه 1 دی. نو 5 بشي. او 8 کې ربع هم د ربع څلورم حصہ. څلورم حصہ په څلورو کې یو 8 کې بڅو شي 2. نو 15 او 2 مرګري کې څو بشي و نور پکې نشته. 16 سپاټ کې نه جوړيږي به کې کسر راځي. دا شان بل شي نور شي نه کې نه جوړيږي. نو دا عدد کم یو شو عدد ناقص شو. ځکه مجموعه د کسور د دینه کم شو. یو مساوي وي چې کم کسور وي هغه راځه مګه دې سبب برابر راځي. د دې مثال لکه چې دا چې کې یو نسب دی هغه 3 دی. یو پکې ثلث دی. ثلث درې حصہ. اب کې 2 دی. 3 او 2 څو شو 5. یو پکې سدس دی شپږم حصہ هغه 1 دی. نو مجموعه مشپک دی او عدد هم چې دی دا چې شو مساوي شو. نو کسور چې اصل کې موږ سراجي کې ویل دي نسب ثلث ربع خمس سدس سبع ثمن تسعه او 10 دا ټول کسور دي. ښا دې خبره پوه شولې. مخکې راځي مولوی صاحب دا باس ختم شو. التناقض وهو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة كقول زيد كاتب وزيد ليس بكاتب. مولوی صاحب په دې عبارت کې مصنف رحمه الله د تناقض تعریف کوي. تاسو تعریف زده کوي. کتاب نه وی وسان دي
تناقض خپل لغوي معنا نقض نه دی، نقض ماتول ته ویل کیږي. تناقض کوم یو چې دی یو داغي صدق د بل کذب غواړي، یعنی دی یو چې یو صدق بل ماتوي. اصطلاحي تعریف سره هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. قصص یاد دا هم ان قریب مرقات کې ویلو درې اجزا په تعریف کې دي. اول نمبر تناقض چې دا ویل کېږي د دوو قضیو اختلاف ته یو جز، دوو قضیو منځ کې به اختلاف راغلی. دویم جز د اختلاف په ایجاب او سلب کې، یعنی یو به موجبه وي بل به سالبه وي. څو اجزا شو؟ دوا. د دوو قضیو اختلاف ته ویل کېږي چې داغو اختلاف په ایجاب او سلب کې وي. دریم جز دا اختلاف چې دا ذاتی وي، معنی د یو صدق د بل کذب غواړي او د یو کذب د بل د صدق تقاضا کوي. ځنه شو دا اختلاف دی هو اختلاف القضیتین، دا په منزله د جنس دی. قضیتین قید د فصل اول لدی سره اختلاف د دوه مفردانو چې راشي کنه اعتبار شو، هغه تناقض نه دی. یا د یو مفرد او یو قضیه راشي ام اعتبار شو، هم تناقض نه دی. بالایجاب والسلب دویم فصل له په دې سره هغه اختلاف د دوه قضیو بار شو چې هغه ایجاب او سلب کې نه، بلکې اختلاف د قضیو راغلی په شرطیه او حملیه کې یا په منفصله او متصله کې اختلاف راغلی، هغه اعتبار شو، هغه کوم تناقض نه وي. دریم فصل یې ولګولو یقتضي سیویل چې تقاضا به د دې کوي چې یو د صادق بل کاذب وي. د سره د مولوی صاحب غبار شو چې اختلاف راغلی دوه قضیو اختلاف وي، د دوه قضیو ایجاب او سلب کې وي، خو تقاضا د یو د صدق د بل کذب نه کوي. لکه مثال به تور من زید ساکن وزید ليس بمتحرك، دغه اختلاف راغلی. زید ساکن موجبه، زید ليس بمتحرك د شره سالبه، خو د یو صدق د بل کذب غواړي. دا دوه صادقي زید ساکن هم دی صحیح ده او متحرک نه دی، نو متحرک نه دی چې می غم ساکني کنه. ابه خیره قید ولګو لذاته چې دیو ذات به تقاضا کوي چې زه صادق ام بل بکاذبي، ولې څه بیګي به کنه. دې څه مطلب دی؟ دې سره ته مولوی صاحب هغه څوک بار شو چې دی وی قضیه ذات د بل د کذب تقاضا نه کوي ذاتن، بلکې په واسطه سره کوي. لکه مثال به تور مانی زید انسان وزید ليس بناطق، زید انسان دی او زید ناطق نه دی. زید انسان ذات تقاضا نه کوي چې زید دی ناطق نه وي، البته واسطه سره کوي. زید چې انسان دی نو زید ليس بناطق، دا د دې دولمنس کې تناقض تر خو واسطه سره. هغه څنګه چې زید انسان ورپسې کومه غزیره زید ليس بناطق، دا په حکم د زید ليس بانسان کې دی، نو بدغه واسطه سره به یو صدق د بل کذب غواړي. نرسیبی یو وای چې زید انسان په منزله د زید ناطقون دی، نو د دقه واسطه په اعتبار سره چې دا په منزله د زید ناطقون دی، اوس د یو د یوې قضیه آزاد تقاضا کوي د بل قضیه، د یو قضیه صدق تقاضا کوي د بل قضیه د کذب. په نه شلې به ترجمه دی وکړي. التناقض هو اختلاف القضيتين، دا اختلاف د دوو قضیو دی، دا ول جز شو. بالایجاب والسلب، دا اختلاف په ایجاب او سلب کې دا دویم جز شو. دریم جز بحيث يقتضي لذاته، په داسې انداز معنی چې تقاضا کوي ذات دی وی قضیه ان يكون احداهما، ذات د تناقض وما ذات د تناقض تقاضا کوي چې وی به احداهما په دوو قضیو کې ای چې وی دی یو په دوو قضیو کې صادقه والاخرى كاذبه او بلد کې کاذبه وي. قولنا زید کاتب وزید ليس بكاتب، نخو آسان خبرې وکړه مخکې راځي. ولا يتحقق ذلك الاختلاف في المحسوستين إلا بعد اتفاقهما في الموضوع والمحمول والزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل والجزء والكل والشرط، فنقيض الموجبة الكلية إنما هي سالبة الجزئيات. مولوی صلی الله علیه وسلم متوجه شین دی آسان سبق دی. وسوی شرایط د اختلاف په دوه مخصوصو کې راته بیان کا. مخصوصي خو به جنې کنه شخصي
چې موضوع به کې شخصي معین وي جزئی وي یادم شي کنه زید کاتب زید ليس بکاتب دې کې چې تناقض راځي دغه شان دوه قضیو کې هغه لپاره اته شي نه دی هغه کې وحدت پکار دی اته اشیاء دي او شعر موږ مرقات کې ویلو کم دی در تناقض حشت وحدت شرط ده وحدت موصول محمول مکا وحدت شرط اضافت جزء کل قوت فعل اصدر اخر زما اته اشیاء دي چې هغه کې با وحدت وی د دواړو قضیو البته تناقض راځي مولوی صاحب موضوع به د دواړو یو وي زید کاتب زید ليس بکاتب زید یو دی نو کدا بدل چې به تناقض نشته زید کاتب امر ليس بکاتب تناقض تا دویم محمول به یو زید کاتب زید ليس بکاتب اوس تناقض دی که محمول دی بدل کو زید کاتب زید ليس بقائم دی کو تناقض نشته دریم زمانہ به یو وي زید کاتب اليوم زید کاتب زید ليس بكاتب اليوم زید کاتب دنن رو زید کاتب نه دنن رو تناقض دی خدا بدل کې به تناقض نشتا زید کاتب اليوم او زید ليس بكاتب غدا دغه تناقض شتا مکان به یوي زید کاتب في المسجد زید ليس بكاتب في المسجد دغه تناقض دی که مسجد بدل ک زید کاتب في المسجد او زید ليس بكاتب في السوق اوس په دې کې تناقض نشته څه شو جزء او کل کې به یو وي دې لپاره مثال مونږ ویلو الزنجي اسود او كله الزنجي ليس باسود كله هو تناقض دی او کل او جزء کې بدل کو به تناقض نه راځي زنجي اسود دی اکثر یې او اسود نه لري هغه خو نه واستناقض نشته دا کل او جزء بيبسي اضافت تشي کنه زید ابا لعمر او زید ليس ابا لبكر او تناقض نشته تناقض بالي چې زید ابا لعمر او زید ليس باب لعمر او تناقض دی شپږ شو کنه کم بل شو شرط بعد شو الګه دا منګه د شرابو چې دی دا منګه چې دی پدې کې څه مثال دی شرط باندې ده کنه ها زید چې ګوتې خوځيږي کچري لیکل کوي زید ګوتې نه خوځيږي کچري لیکل کوي اوس تناقض دی شرط بدل کو زید ګوتې خوځيږي کچري لیکل کوي زید ګوتې نه خوځيږي کچري ولاړی شرط بدل کو مطلب دا چې لیکل نه کوي نو تناقض نشته اتم نمبر قوت او فعل له الګا دغه منګي کې چې کومه سرکړه د چی شي پکې دي دا نشه ده دې کې نشه ده بالفعل او منګي کې چې څه دي دې کې نشه نشته بالفعل اوس دا تناقض دی اګه بالفعل او بالقوه جدا کې به تناقض نه منګي کې چې څه دي دې کې نشه ده بالقوه او منګي کې څه دي پدې کې نشه نشته بالفعل بس دا صحیح ده کنه اوس به کې نشه نه څه وخت پس به کې راشي اوس تناقض نشته نو بده اته شینو کې وحدت پکار دی لنډه ده په دې خبرو پوه شولې دا خبره چې وکي به ورته مصنف دا بیانې چې د موجبي محصورات اربعه تناقض مرته بیان کنه برته ویل غوته وره بس دا ختمو به نور نه وایي ولا يتحقق ذلك او نه متحقق کیږي ذلك الاختلاف او دغه اختلاف في المخصوصتين د دوه مخصوصو ترمنځ الا بعد اتفاقهما مگر دا چې د دوه مخصوصو اتفاق وي فی الموضوع والمحمول موضوع کی محمول کی زمان کی مکان کی اضافت کی قوت او فعل کی والجزء جزء کی والکل او کل کی والشرط او شرط کی ناراضه ولا فنقيض الموجبه الكليه انما هي سالبه الجزئيه وليس يبدا ووري نقيض د موجبي کلی چې په محصوراتو کې وس بیانې دغه اوس شخصیاتو کنه دا چاو شخصیو لک برو ګورې مریسم محصورات له وسره شي محصورات له ما ول دویم نمبر بده دی بیان کړي نو په اته شینو کې وحدت لازمی دی کنه ور سره یو بل شی دی اب ور سره مرګره کې
کلیت او جزئیت کې به اختلاف فی دا ویلو کنه ولته ملقات کې چا کې کلیت او جزئیت کې څه مطلب د موجبی کلیه نقیص به څوک راځي سالبه جزئیه ځکه ته کلیه ودلته وسوایو ما الکلیت او جزئیت کې به اختلاف را پیدا کېږي غالبا تناقض جوړیږي همدغه شان د موجبی د سالبی کلیه نقیص چې هغه څوک راځي موجبه جزئیه نه رسې خبره مانی مونږ ویل اته وحدات سره سره به بل یو کارم کوم محصوراتو کې اب څوی کلیت او جزئیت کې به مختلفي وي د موجبی کلیه نقیص به سالبه جزئیه د سالبی کلیه نقیص به موجبه جزئیه زده شو وای ځکه مولوی صاحب کچره دواړه موجبی شي دواړه کلیه شي کله دواړه غلطي او که دواړه جزئی شي کله دواړه څه وي صحیح وي به نو کله کې تناقض په کار چر وخت کې وي نه پته ولګي چې دواړو کلیو کې تناقض نه راځي او نه دوه جزئیو کې راځي وګورئ تلشه فنقيض الموجبة الكلية إنما هي سالبة الجزئية رب سالبة جزئية قولنا كل إنسان حيوان هر انسان حیوان دی او بعض الانسان ليس بحيوان دا وګوره دا جزئیه ده مثلا دا رڅوک د پوسو کې د سالبي جزئیه نقیص سره ته وته موجبه کلیه اګه ته وی چې د موجبه کلیه سره ته وته سالبه جزئیه دوا او که ته وی چې سالبي جزئیه د موجبه جزئیه څوک ته سالبه کلیه اګه ته وی چې د سالبي کلیه څوک ته وته موجبه جزئیه انا سلور ول دي بیان کړ ونقيض السالبة الكلية إنما هي الموجبة الجزئية دا موجبة جزئية كقولنا لا شيء من الإنسان بحيوان دا سالبة كلية دا وبعض الإنسان حيوان دا موجبة جزئية دا والمحصورتان وصدو محصوري وي پدې کې تناقض پیدا کینه ما قید ولګولو اختلاف به بچا کم کې کا کلیت او جزئیات کې دو محصوري چې لا يتحقق التناقض بينهما د دې ومنس کې تناقض نه متحقق کی الا بعد اختلافهما في الكليه والجزئيه مگر پس دې نه چې دې دوړو کې اختلاف راشي په کلیت او په جزئیات کې په کار د شرط دې مثالونه مخکې ویلې وي خلم ده کنه فنقيض الموجبه الكليه دغه مخکې ویلې وي تاسو ماته لږ متوجه شئ مولوی صاحب دې عبارت زب ششپنج کې چولې مخکې خبره د مخصوصو او شخصیو د څه وکنه په کار د مثالونو هم دغه بیان شوی وي سوچمو کنه د چې کله دغه بیان وکړو مثالونه رااله مثالونه د محصورو شروع کړ خاصه چې مثالونه د محصورو بیانې د محصوري غ شرط قول ذکر کنه شرط اند ذکر کړي شرط رسو ذکر کړي نسله غلط فهمي کې چې هغه دا چې بیان د شخصیو کو مثالونه د محصورو ذکر کړه او شرط رسو محصورو ذکر کو نو خلک وایي کدا کوم مثالونه دي د شخصیو دي نه به زین تر دي شخصیو مثالونه نه دي یار دا خو کړه دي کول او جز راغلي دي نه پیږي خبره مانی زه دې په اسیم دا خبر به ششو پنځ کې چولم نو تاسو ته خو احساس وشو کنه اصل کې بیان د شخصیو کو مثالونه د محصورو ذکر کړه او شرط داغه چې کوم یو زیتیو هغه اوس اخیره کې ذکر کو او صحیح شو لأن الكليتين ذکر چې دوه کلیه وي مليسه یعنی دواړه یو موجبه کلیه وي سالبه کلیه وي قد تکذبان کله دواړه کاذب وي اګه دا وګوره کل انسان کاتب دا غلطه ده همدغه شان ولا شيء من الانسان بكاتبين هم غلطه ده او دو جزئي چې قد تصدقان کله دواړه صادقي كقولنا بعض الانسان كاتب دا هم صحیح ده بالکل او بعض الانسان ليس بكاتب دا هم صادق ده دواړه صادق دي پوهنه شولې خبره مانی بس ته